ځکه پیغمبرانو ته الله پاک حکم کړ چې پاکیزه څیز خورئ واعملوا صالحا او نیک عمل کوئ. کله چې انسان نیک د حلال خوراکو کی پاکیزه خوراکو کی نو نیک عمل به ورله خوند ورکوي. بایزید بستامی رحمه الله ډیر اوچت بزرگ تیر شوی دی. داسې کار وشو چې دی یو وارې مور پسې راغی او ورته وی چې څو کالو نه زه د الله عبادت کوم خدا الله عبادت راله خوند نه راکوي هغه شانتې څنګه خوند چې د الله په عبادت کې دی. ته ماته دا ووایه تا خو به چېرته حرام خوراک نه کړی کله چې زه ستا په خېټه باندې ومه یا تا ماله پی راکول په هغه ټیم کې خو به د حرام خوراک نه کړی. ابو یزید بستامی رحمه الله لوی بزرگ ورته وی دی سوچ وکړو وی آو یو وارې داسې شوې وه چې ته زما په خېټه باندې وې نو زه بره د کوټې سر ته وختلمه نو چې مې کتل زمونږ د ګاونډیانو د په کوټه باندې یو لوی چاټۍ پرته ده او په هغې کې دغه پنیر پروت دی. وایي زه ورلم او د ګوتې په سر مې د هغې نه لږ سکلي وه خو د هغې مالک نه ما تپوس نه وکړی. ابو یزید بستامی رحمه الله ورته وفرمیل همدغه وجه ده چې دا زما په عبادت کې خوند نشته او مالا مزه نه راکوي دا د دقې معمولي حرام وجه ده. لاړ شه او د هغه نه تپوس وکړه. دغه مور یې لاړه او هغه ته یې وویل چې دغه شانت ډېره موده مخکې ما ستاسو لږ پنیر خوړلی او د هغې ما ته معافي وکړه. هغې ورته یې زما معاف کړ. د هغې نه بعد د ابو یزید بستامی رحمه الله په عبادت کې خوند پیدا شو. نو حلال خوراک سره په عبادت کې خوند پیدا کیږي او په حرامو کې خوند نه وي. دا موږ له عبادت ولې خوند نه راکوي؟ مانګه خېټه تم حرام لاړ شي. رسول الله مبارک بیان فرمایي وایي بعضې انسان به داسې لوی لوی سفرونه به یې کړي وي او اشخص اخبر دا ویښته به یې ګډوډ وي دوړې به پرې پرتې وي او لوی لوی دعاګانې به کوي خو فانا یستجاب څنګه به وي د ده دپاره دعا قبوله شي ځکه چې ملبسه ومأکله ومشربه حرام چې د ده اغوستل د ده خوراک د ده څښاک حرام دی نو د ده به دعا څنګه قبوله شي؟ د دعاګانې د ځکه نه قبلیږي چې د حرام خوړلی دي. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. جنت ته هغه جسم نشي داخلي دی کم جسم ته چې خوراک په حرام ورکړی شو. جنت د متقیانو ځای دی د مؤمنانو ځای دی. کم انسان چې حرام خوري وایي دا به جنت ته نه داخلي اگر چې دی کې خبره شته چې اول وهلت مراد ده. خو الله رب ذوالجلال چې پیغمبرانو ته د کم څیز حکم کړی دی چې دا پاکیزه څیز خوره نو مراد ته نه دا دی چې دا پاکیزه څیز کاروبار اختیار کړي پاکیزه څیز حاصلول اختیار کړه او بیا چې کوم انسان د پاکیزه رزق د پاره د مزدوری کوي او د لګیا د دیاړي کوي هغه الله ته څونه خوښ دی. امام طبرانی رحمه الله د احادیثو یو مجموعه راغونډه کړې ده چې هغه په دغه طبرانی باندې مشهور ده. نو هغه یو حدیث راغسته دی وی آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو کس راغی سعد بن معاذ
خدا هغه سعد بن معاذ صحابي نه دی کوم چې مشهور صحابي دی. دا تشابه د دې نومونو د یو شانوالي د پلار نوم یې هم هغه دی او د ده نوم هم هغه دی کوم چې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه. دغه صحابي چې راغی نو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاس میلاو کړه، مصافحه ورسره وکړله. نو چې کله رسول الله مبارک سره دا لاس میلاو کړل نو دا دغه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دا لاس سخت. نو رسول الله مبارک ورته فرمایل وای دا لاس ته ولې داسې ستغ دي؟ کله چې دا انسان د دې کودال او د بیلچې وغیره کار کوي نو د دا لاس ستغ شي. نو ستا دا لاس ولې سخت دی؟ دغه صحابي ورته وی رسول الله مبارکه وای مزدوري کومه او بچو له رزق ګټمه، حلال رزق پسې ګرځمه، نو دغه کوداله وغیره وامه د دې د وجې مې دا لاس تخ شوي دي. رسول الله مبارک والله دا لاس داسې راواغستل د حدیث الفاظ دي فقبل یدیه داسې والله دا لاس ښکل کړل. رسول الله مبارک د دغه مزدور دا لاس ښکل کړل او څه وی رسول الله مبارک کفانې دا دوه لاسونه چې دي یحبهما الله تعالی، دا دوه لاسونه داسې دي چې دې سره الله رب ذوالجلال محبت کوي. دا الله داسې لاسونه خوښ دي په کومو لاسونو باندې چې حلال رزق وګټلی شي، په کومو لاسونو باندې چې د خپلو بچو دپاره یو انسان حلال رزق ګټي دغه انسان خو څه کوي د دا لاس هم الله رب ذوالجلال ته محبوب دي. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي. نو حلال رزق ګټل، پاکیزه رزق ګټل، په دې سره یو خو عمل کې اثر پیدا کیږي. نیک عمل د پاره اول څیز دا دی چې ستا به په خېټه کې حلال پراته وي، کو حرام وي هغه عبادت هم الله پاک نه قبلوي. دویمه دا ده چې کوم انسان حلال رزق ګټي هغه د الله رب ذوالجلال محبوب ګرځيږي. الکسب حبیب الله، کسب کوونکی دا د الله دوست دی. خو صاحبانان منګه د حلالو د رزق د ګټلو ذریعې پرېښودلې او منګه اسانتیا پسې ونختلو. څوک په یو غلط کار کې ونختل، څوک په بل غلط کار کې ونختل. او وای بیا ورله هیلې بهانې ګوري وای دا حرام نه دي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله وخت کم دی دا مختصر واقع درته. امام ابو حنیفه رحمه الله په بصره کې یو کس لا او یا جوړې ورکړې وای دا خرڅ کا، خدا یو جوړه چې دا وای په دې کې عیب دی. کله چې دا خرڅین ورته ووی چې دې کې دا عیب دی دا به ورته بیان کړي. وای صحیح ده، هغه کس هغه جوړې خرڅ کړلې. امام ابو حنیفه رحمه الله علیه پیسې راوړې وای دا پیسې واله دا او یا جوړو پیسې دي تاسو لما خرڅ کړې. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته او فرمایل وای دې کې هغه یو جوړه چې ما درته یاد کړو چې عیب دی هغه دا ورته بیان کړو. دا کس ورته وای نه خو ما نه هېر شوی ښه وای تا نه هېر شوی ویا ما نه هېر شوی. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وای نه داسې نشي کېدی چې زه دا اوس وخورم. تمامې پیسې راواغستې او صدقې کړې. دا وی حرام دي ځکه چې دې کې دوکه راغله، مشتری ته دوکه ورکړې شوه اگر چې خطا انده. دومره احتیاط امام ابو حنیفه رحمه الله دومره احتیاط کوي ځکه ته دومره لوی امام جوړیږي. نن منګه راولګېدو او هر کاروبار هم د دوکو ډک دی. وکړه حلال رزق حلال کاروبار منګه حرام کړی دی. کو سبزی والا لور شي دا هغه سبزی د پاسه یو شانتي خو د لاندې بند شانتي. کو نور سودا والا لور شي بره یو شانتي وي لاندې بل شانتي وي. او زه دا خو بیا هم کاروبار د منګه به ووایو کاروبار کې خو دوکې ډېرې
روان دي او ناشنا ناشنا دوکې پکې خلک راوباسي خو